درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضراتو، دنیا تا د انسان دراتک الله رب ذوالجلال یو ذریعہ مقرر کړی ده، او هغه ذریعہ د انسان مور او پلار دی. کله چې دا انسان دی دنیا ته راځي او الله رب ذوالجلال عادتاً کومه طریقه مقرر کړی ده، نو دا انسان با د دغه مور او پلار په واسطه سره دی دنیا ته راځي. اگرچه خلاف العادت الله رب ذوالجلال یو انسان بغیر د مور او د پلار نه هم پیدا کولی شي، لکه حضرت آدم علیه السلام چې الله رب ذوالجلال پیدا کړی دی بغیر د مور او د پلار نه. بی بی حوا علیه السلام الله رب ذوالجلال بغیر د مور نه پیدا کړی ده. حضرت عیسی علیہ السلام الله رب ذوالجلال بغیر د پلار نه پیدا کړی دی. خدای ته خلاف العادت ویل کیږي. نور هر انسان چې دنیا ته راځي نو الله رب ذوالجلال د دغه د پاره یو طریقه او ذریعہ ګرځولې ده چې هغه د مور او پلار دی. د دې مور او د دې پلار په واسطه سره دا انسان دنیا ته راځي. د دې وجه نه الله رب ذوالجلال چې کوم ځای کې د خپل عبادت حکم بیان فرمایلی دی، نو ورپسې دغه د انسان دنیا ته دراتلو چې کومه ذریعه ده او کومه واسطه ده، د هغې د خدمت ذکر هم بیان فرمایلی دی. الله رب ذوالجلال بیان فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رب فیصله کړی ده، ستا رب فیصله کړی ده. هغه فیصله څه ده؟ الله تعبدو، دا چې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر خاص د هغې پاک ذات عبادت پکې. وبالوالدین احسانا، او د مور او د پلار سره به نیکی کې. اما یبلغن عندک الکبر، کو چرې ورسي یو له دغې دواړو نه بوډاوالی ته، او کلاهما یا دواړه بوډا شي، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نو دوی ته اف قدر موایا دا رټمه، وقل لهما قولا کریما، او دوی ته با عزت خبرې کوه. دا د قرآن تعلیم دی، دا د شریعت تعلیم دی، دا د پاک پیغمبر تعلیم دی چې د مور او د پلار به خدمت کې، د مور او د پلار سره به احسان کې، او د مور او د پلار ته به ضرر نه رسې، دا به خفه کې نه.
حضراتو د بچی سره خو مینا کافر هم کوي او د کافرانو په دین کې بچی محبوب ګڼلی شي او د هغه خیال ساتلی شي خو د مور او د پلار سره مینا او د هغوی سره احسان کول دا د شریعت تعلیم دی دا د قرآن تعلیم دی دا د احادیث مبارکو تعلیم دی چې د مور او د پلار سره به نیکي کې د مور او د پلار دا خدمت چې دی دا بے غرض دی د بچو خدمت دا په غرض او په مقصد وي انسان د بچی خدمت او د بچی تربیت د دې وجه نه کوي چې سبا له زه بوډا شمه نو ماته به د دې نه څه پیدا راورسېږي خو د مور او د پلار په خدمت کې دقه غرض نه وي نو ځکه په انسان باندې د مور او د پلار دا خدمت او د دوی سره حسن سلوک دا لږ مشکل وي او د بچو سره خو ما تاته وي چې د کافرانو نظریه هم دا ده چې د بچي سره مینه شته مور او د پلار سره کو مینه کوي او حسن سلوک کوي او د بچو د مور او پلار خیال ساتي نو هغه به مسلمان وي او دغه تعلیم ما ته قرآن را کړی دی دغه تعلیم ما ته پاک پیغمبر را کړی دی د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مور په ماشوموالي کې مړه شوې وه خو رضاعي مور حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا کار وشو رسول الله مبارک ته وی پته ولګېده چا ورته ووی چې حلیمه سعدیه راغله وی آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې آواز وکړو چې امي زما مور راغله او وی بیا یې ورته ووی چې مخکې راشه آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک را واغستو او حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ته خور کو وی په دې باندې کینا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک مور ته خوري صحابو ته دا تعلیم ورکړي چې دا زما مور ده کو زه معراج ته تللی ما د الله دیدار له تللی ما خو زما مور هغه زما دپاره جنت دی او صادر مبارک خوري او خپل مور پې کېږي دا تعلیم آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا کوم انسان چې د مور خدمت کوي د مور پلار خدمت کوي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بیان فرمای کله چې د الله دیدار لاړو د معراج په شپه باندې نو الته د حارثه ابن نعمان رضی الله تعالی عنہ د تلاوت आवाज اورید نو چې کله راغی عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان فرمای چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما د حارثه ابن نعمان د تلاوت आवाज په جنتونو کې واوریدلو او دا د مور د خدمت برکت دی چې د خپل مور خدمت کوي نو ما د تلاوت आवाज په جنتونو کې واوریدلو
نو دا دومره لوی تعلیم ما او تا ته قرآن را کړی دی، ما او تا ته حدیث را کړی دی. مونږ ته پاک پیغمبر دا ویلي چې د خپل مور د خپل پلار به قدر کې، دوی سره به احسان کې.